مړ قوم ته چې کله پته ولګي چې پیټرول ګرانېږي نو دې لاړ شي ډایرکټ پمپونو ته په هغه ورځ باندې د ګاډي ټانکۍ چې دی دا ډکۍ بس دی چې دا ټانکۍ ما ډکه کړه د ټول عمر دپاره دا ټانکۍ ډکه شو دا چې دا بیا نه خالي کېږي. اوس پیټرول چې دی حکومت بیا یو پیره ګران کړی دي چې 137 روپۍ پیټرول ګران کړي 184 روپۍ ډیزل ګران کړی دي. خو موږ څه چل کوو موږ ډایرکټ په دغه ورځ راوځو چې خالي پمپ ته لاړ شو هلته تیل ور واچو او خبره څه کوو چې د دې پمپ والا سره خو زاړه تیل دي د هغه سره که زاړه تیل دی خو د هغه نه چې لیټر وځي نو هغه به پسې په یو لیټر پسې 137 روپۍ چې دي دا به ورکوي. دغه شانتې 184 روپۍ چې دی هغه به په ډیزلو پسې ورکوي نو دوباره تیل چې دی دا به راوړي لکه هغه په نوي پیټرول پسې دغه ورکوي. هر سړی چې دی پمپ والا ته وایي د سره خو زاړه دي وایي دا زاړه خو دې پرې زوړ ریټ ورکړي او د حکومت نه چې دی یو کس تپوس نه کوي چې ستاسو سره چې کم تیل پراته دي دغه تاسو په زاړه ریټ باندې ولې نه ورکوئ. یو د خپل حق دپاره نه راوځي چې دا پیټرول خو دومره نه دي ګران شي په عالمي منډۍ کې دومره نه دي ګران شي چې تاسو دلته په پاکستان کې چې دی دومره دا ګران کړل. خو زمونږ کار سره زمونږ کار دغه دی چې بل دې غرق شي خو چې صرف زه به پیدا کې شم نو پمپ والا چې دی هغه د خدای غرق کړي خو چې زما د ګاډي ټانکۍ چې ده هغه ډکه شي. نو موږ د خپل حق دپاره دغه راوځو او حکومت چې دی پیټرول یې د پسې 137 روپۍ نور ګران کړل او 184 روپۍ چې دی دی د پسې ډیزل ګران کړل. نو دغه شانتې په 520 روپۍ باندې تاسو ته به د ډیزلو لیټر میلاویږي په 458 روپۍ باندې دی دا پیسې له پاسه دي چې په دې باندې به تاسو ته د پیټرول لیټر چې دی دا میلاویږي. خو دا یوازې ډیزل او پیټرول چې دی دا ګران نه شو د دې سره په نورو شیزونو کې چې دا هم مهنګایي چې دی دا راله یوازې دا شیزونه نه دي په نورو شیزونو کې چې دی هم مهنګایي راله. خو د هغې کسانو نه تپوس وکئ کم کسان چې به د دې نه مخکې په احتجاجونو باندې بار بار راوتل او احتجاجونه به یې کول چې اوس تاسو د حق دپاره هغه راوځي که نه راوځي.